أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. سورة بني اسرائیل شروع باغی کی آیت مبارکہ 55 و مخکنا ذکر هغه شروع او باغی کی تذکرہ کیدا او اس پدی آیت مبارکہ کی دلیل عقلی ذکر کئی وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او ربستا خبوها دے پحال ده هاغا چاچی پاسمانونو کی دی والارض او زمکا کی دی، یعنی داغوی پا مرتبو او پا مقام باندې پوا دے. اختلاف د علم یا پچا کے علم کم یا پچا کے زیاد تے یا د مرتبو د چا مرتبو چتا دا او د چا مرتبه لاندې دا یا د فضیلت بوجا د چا فضیلت اوچت تے د چا فضیلت کم دے. نو پدی آیت کی دغا او یا فرق د مراتبو، یعنی کله چې مرتبه او مقام ملاویږي هغه مرتبه او مقام هغه چې راځي نو په تکالیف او په دې باندې راځي او په دې باندې مرتبه او مقام اوچتیږي. لکه حدیث کې راځي وای چې کم انسان په دنیا کې د سکون د لذت او د اطمینان ژوند تیری او بل انسان دے هغه په دنیا کې ژوند تیری، خو چې کله کم انسان سره د ایمان د په دنیا کې ژوند تیری تکالیف مصیبتونه پریشانیانی غمونه وای په قیامت کې به الله دغه غمزده ولا پریشانی پی دی تکالیف پی دی وای دوی له به اجرونه او ثوابونه ورکوي. نو دغه خلق چې په دنیا کې تکلیفونه مصیبتونه نو خوشحالیان اطمینان سکون پاغي کې ژوند تیرو وای دوی به تمنا او ارزو کوي او دغه لګ به دا ارزو کوي چې موږ ته دا مرتبه او مقام ملاو شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس یو سړی راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی زستا سره مینه کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سوچ وکا بیا ورته وی نو بدرین بیره ورته وی بس وی تکالیف او مصیبتونو تملا وتړه. یعنی په دنیا کې به تکالیف مصیبتونه پریشانی دا راځي هغه ته بزان تیار ساتي، هغه د خپل ژوند نه تنګي. د دې وجنه حدیث ترمذی کې راځي الله جل شانه جنت پیدا کو جهنم پیدا کو. جبرئیل امین ته وی لاړ شو به جنت باندې چکر ولګوا. چې کله جنت تلاړ نو وی فرمایل وی دیسی په دنیا کې څوک بنئ چې دی جنت ته بنزي، هر سړی بزي. جهنم ولید وی په دنیا کې به داسې سړی نه چې د دین او پناه نه واړي دې ته به د تلو نه ځان بچ کوي. بیا الله جل شانه په جنت او جهنم باندې پردې واچولې، په جهنم باندې د خواهشاتو او د دې پردې واچولې، په جنت باندې تکالیف او مصیبتونو د دې هغه پرده واچوله. بیا جبرئیل امین د وی وخت شکر ولګوا چې کله راغی وی الله وی دومره تکالیف مصیبتونو وسوک ځان بچ کړي، خو دغه جنت ته یو سړی لاړ نشي بلکې دا ټول به سشي جهنم ته روان شي. نو دنیا کی تکالیف مصیبتونه پریشانیاں الله پاک د دې بدلی په آخرت کې ور کوي. او چې کم سړی تکلیف مصیبت دار رسیدې به صبر کوي الله فرمای انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. زدغ خلقو دا
بی حساب بی کتاب اجر او ثواب ورکوما نو دغه شانتی وربک اعلم بمن فی السماوات والارض او رب ستا خپوه دی په حال د هغه چا چې په اسمانونو کې دي یعنی په دې اسمانونو کې دي څه دي ما او تا ته علم نشته هغه علم یو الله ته دی والارض یو په دې ځمکه څه دي د دې علم زما او ستا نشته بلکې د دې علم هغه الله ته دی ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض یقینا غوروالی ورکړی موږ بعضې پیغمبرانو ته په بعضې باندې نو څه مطلب یعنی بعضو لی په بعضو باندې اوچه درجې او مقام ورکړی دی لکه آدم علیه السلام الله په خپل لاسو مبارکو سره جوړ کړی دی ادریس علیه السلام منبر اسمانونو ته اوچت کړی دی د نوح علیه السلام نه دوباره باقی دنیا آباده کړې ده دغه شان د ابراهیم علیه السلام خلیل ګرځولی نو دغه شان د موسی علیه السلام کلیم ګرځولی نو دغه شان د عیسی علیه السلام روح الله ګرځولی دغه شان د سلیمان علیه السلام له بادشاهي ورکړې وه نو نبی علیه السلام له الله جل شانو په وو اسمانونو باندې له پاسه چکر ورکو او وی ګرځو او د ټولو هر څه معافي ورته وکړه نو دا فضیلت شو بلکې پر رسالت کې من جدائی نه راولو بلکې پر رسالت په باب کې من د یو پیغمبر د رسالت کمی نه کو بلکې ټول یو شانتی دي خو په درجو او مقام کې فرق دی چې یو لږ اوچت او بل لاندې نو الله وایي دا من زه ورکوم کشف الباری کې سلیم الله خان صاحب په هغې کې ذکر کړي دي ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داود زبورا او ورکړی منګه داود علیه السلام د زبور نو مخکې خبره بل روانه ده په منځ کې ذکر د زبور وکړو ولې علما ذکر کوي چې دا خبره ذهن ته رانشي چې آیا د داود علیه السلام د ذکر دا بدی شی او دا مقام مرتبه ورته بدی ورکړی شي وه چې دی بادشاهو نانا دته دا مقام مرتبه په دې ورکړی شوی وه چې د کتاب زبور ورکړی شوی و الله او دغه شانتې کشف الباری کې سلیم الله خان صاحب رحمه الله رحمتا واسعه ذکر کول وی چې کله به داود علیه السلام یو کس ته وي چې ته په دې اس باندې زین خور کا برابري که چې ده به برابرو وی هغه به تورات ختم کړو زبور دغه شانتی ذکر کړي دي چې په یو بزرګو چې هغه به شپېته پیرې د مازدیګر نه تر ماښامه پورې قرآن کریم ختم کړم شاه اسماعیل شهید رحمه الله په باره کې هم ذکر کوي چې هغه به د مازدیګر نه تر ماښام منځه پورې وی قرآن کریم ختمو بس الله پاک دې خلکو ته په دې کې څه کوي برکت اچوي دغه شانتې معرف القرآن کې شیخ ادریس کاندلوي رحمه الله ذکر کړي دي چې دا په دې وجه چې په دې زبور کې چې افضل الرسول هغه نبی علیه السلام دی او غوره امت هغه د نبی علیه السلام دی په دې کې ذکر په زبور کې دا خبره وه یا دا ذکر کړي دي ورسره چې نبی علیه السلام ته فضیلت کلی حاصل دی او امت ته جزئی یعنی چې کله مطلب دا دی چې د ټولو انبیاو کې غوروالی او افضل ترین څوک و هغه جناب کریم صلی الله علیه وسلم پس د هغه امت غوره چې کله او دا یې فرمایلو چې زه به د ځمکې وراثت د هغوی ته ورکومه نو چې کله بیا نبی علیه السلام د دنیا نه رحلت وکړو خلفاو ته الله پاک د ځمکه پر وراثت کې ورکړه هغو پې بس خلیفګان ول او دا خلافت را روانو او دغه شان رشد القرآن کې هغه ذکر کړي دي چې د طائف او د مکې ولید او دغه غوندې سردارانو وي چې دا حق زمونږ په کار دی چې دا نبوت دا موږ ته میلاو شوی وی څلورمه خبره تفسیر قرطبي ذکر کړي دي چې په زبور کې د حلال او د حرامو ذکر نه بلکې په هغې کې د دعا او د تعریف ذکر و بس الګ دا دی وی دومره ثواب ملاو شي دا سیز دی دومره ثواب ملاو شي د علما ذکر کوي چې په تورات کې هغه اندازه وا چې دومره ګناه دی دومره دغه دی او په دې کې صرف د نیکو بس دومره دی وی نو په دې کې علما دې ته اشاره کوي چې کوم حضرات د الله په لاره کې وخت لګي
نو هغوی له پکار دی چې هغوی درس قرآن تم کښېني چې آیاتو مبارکو باندې ځان پوه کوي او په فضایل اعمال کې چې کوم احادیث دا اوري نو په هغې باندې بیا فضایل وایي نو په دې سره به یې خبره ښه کاملېږي، ذهن ته به یې خبره ښه کوزېږي. الله دې توفیق موږ له راکړي. او دغه شان د امام بغیر رحمه الله تفسیر کمالین کې ذکر کړی دی چې دا زبور چې په دې کې 150 سورتونه او دا د قرآن کریم د څلورمې حصې برابر و. مثلا چې قرآن کریم څلور حصې کې 9 سپارې راځي نو دا 9 سپارې سو دا زبور. او بیا به کې یو عالم بل ذکر کړی دی چې کله دی داود علیه السلام د کوم مقام دا میلاو شوی دی دا ورته په کتاب په نبوت په دین باندې میلاو شوی دی او د داود علیه السلام میشن سو چې هغه به تلاوت د زبور کو او جهاد به کو نو دا نبی علیه السلام ته هم دا ترغیب ذکر کول. بله خبره ذکر کړې ده چې په داود علیه السلام به خلافت کو او په دې کې د خلافت ذکر او نبی علیه السلام ته وایي چې ته خلافت څخه قائم کا. بله خبره به دا ذکر کړې ده چې په دې زبور کې بشارتونه زیاتو د نبی علیه السلام مبارک نو ځکه بس دا راوړو. یا بل خبره ذکر کړله چې رد په یهودو او په دغه اهل کتابو چې هغوی دومره په ضد عناد کې راغلل وی چې د موسی علیه السلام نه وروسته نه بل نبی شته او نه بل کتاب شته. الله پاک وی دا داود علیه السلام دی که نه د کتاب زبور دی او که نه دی. دغه شان دی چې الله جل شانه په دې زبور کې د نبی علیه السلام چې دا آخري پیغمبر دی او د دا امت غوره دی او آخري امت دی. دغه شان دی آیت انبیاء 105 کې ذکر کوي چې موږ به دوی له پس د ذکر او پس د دین ذکر کړی دي چې موږ به دوی ته په دې ځمکه باندې حکومت او خلافت ورکو. دا خلافت به قایمیږي پس د نبی علیه السلام د خلافت او بکر صدیق عمر فاروق دغه خلافت هغه څه کړه چلولو نو په دې کې دا واته علماء ذکر کړي. وآتینا داود زبورا ورکړو موږ داود علیه السلام د زبور کتاب. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. په دې کې دلیل نقلی ذکر کوي په شرک باندې د نیکانو بندگانو او د فرشتو ذکر کوي او رد په شرک په دعا او تصرف باندې. دعا دې ته ویل کېږي چې یو سړی د الله نه ما سوا بل چاته آواز کوي لکه سړی دعا غواړي د خپل مور پلار دپاره نو دغه شانتې دعا د بل نه غوښتل دې ته شرک په دعا وایي. او شرک په تصرف یعنی دنیا چې الله پیدا کړې په دې کې انقلابات الله راوستي دي. مثال داسې دی سړی ماشوم وي بس د ځوانۍ ته ورسوي بیا بوډاوالي ته روان شي کله کله به ځوانۍ کې واخلي. دغه شانتې کله ګرمي راولي کله یخني راولي کله ورځې لنډې شپې اوږدې شپې اوږدې ورځې لنډې. نو هغه شاعر وایي چې دا دومره انقلابات راځي نو آیا ته له دې نه پوهېږي چې یو ذات شته د هغه عبادت پکار دی نو د الله نه ما سوا د بل چا عبادت نه دی پکار. نو دې ته نبي د تصرف شرک په تصرف وایي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بارک راضی چې دا روایت د امام بخاری رحمه الله ابن کثیر رحمه الله تفسیر قرطبی ابن جریر دا روایت ذکر کړی دی. وی په دې عربو کې یو جماعت و چې هغوی به عبادت کو د پیریانو او بیا نبی علیه السلام هغوی د دعوت ورکو هغه مسلمانان شول دوی بیا هم د دغه پیریانو عبادت کو. نو چا ورته وی تاسو د دې عبادت ولې کوئ او مسلمانان شي دی وایي جیبه که ځان له مسلمانان خو موږ د دوی څه کوو عبادت کوو. دغه شانتي بیا تفسیر ابن کثیر او تفسیر قرطبی ورسره ذکر کړي دي چې دوی به د یهودو به د عزیر علیه السلام عیسایانو به د عیسی علیه السلام او مشرکانو به د فرشتو عبادت کوو. څومره انبیا چې راغلي دي هغوی د دې دعوت دا تذکره کړې ده اعبد الله ای تاسو د الله بندگی کوئ زما بندگی مه کوئ بلکې موږ چې کوم ذات را لېږلي دنیا ته د هغه ذات عبادت پکار دی هغه د سجده پکار ده
هغه یادول پکار دی، هغه ته اواز پکار دی، خپل حاجتونه ورته ویل پکار دی، د هغه نه غوښتل پکار دی. دوی به وایي چې من خو د دې لپاره وایو چې دوی نږدې شو. یا دا نو عیسی علیه السلام باره کې قرآن کریم ذکر کوي سوره مائده 9 سپاره کې. الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. عیسی علیہ السلام د الله وی آیت دا دی خلکو ته ویلي چې ونسئ ما او مور زما حقدار د بندګۍ چې زما بندګي کوي او زما د مور بندګي کوي سوا د الله نه. نو دی به ووایي سبحانک، دلته درې جوابونه پسې پاکي ده تعالی را د شرک نه. ای الله زه خو د دې خبرې نه نیم، ما د علم نشته، بلکې ته خو د دې خبرې نه پاکې چې عبادت به زما کې بلکې عبادت به ستا کوي. دویم ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، نه دی جایز ما لره چې ویم هغه وینا چې نه دی ما لره لایقو. یعنی چې تاسو ما ته ویلي چې دې خلکو ته ووایه چې زما عبادت کوي، نو زه خلکو ته دا خبره نه کوم بلکې هغه خبره کوم چې تاسو را د حکم کړی دی. نو دا بیا اوږده خبره ذکر کړله، دریم څلور خبرې دلته ذکر کړلي، خو اخرنی ټکی ترې راخلو. بیا په اخره کوي ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم، مگر هغه چې تا حکم کړی دی ما ته د بیان د هغې چې بندګي خاص کړه الله تعالی لره چې رب زما دی او رب ستاسو دی. وکنت علیهم شهیدا، اومه د سو په دوی باندې یعنی سو پورې زه په دوی کې موجود وم نو ما ته د هغې علم و. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم، پس هر کله چې تا زه واغستم، توفیتنی دا په معنی د مرګ راځي، خو د عیسی علیه السلام باره کې چې الله جل شانه سره د جسم او د جسې نه بر اسمانونو د خېجولی و. لکه موږ وایو ټول هر څیز وخېجو، مثلا چې دا ډیکس اوس سره د قرآن او د دې سره د پین د موبایل د هر سره چوت شي نو دې ته ویل کېږي توفیتنی. بس هر څه سره نبی علیه السلام نه عیسی علیه السلام الله پاک سره د جسم او د روح نه بر اسمانونو ته خېجولی، بیا په آخر کې راځي. نو دغه خبره کوي چې الله د څو پورې زه په دوی کې موجود وم، نو ما ته پته خو چې کله به ګزه نه وم نو بیا ته په دوی باندې څه نګهبانې، تا ته د دوی پته ده چې دوی څه کول. نو دغه شانتې هر پیغمبر راغلی دی، هر څومره ولیان او څومره اولیا په دنیا کې تیر شوي دي. که موږ سوچ وکړو دې ټولو که سړی سوچ وکړي په یو غر کې په بل ځای کې په بل ځای کې آباد شوي دي، پخوا ولکه پلانکي ځای نه دا وخت دا پلانکي ځای کې دا پلانکی صاحب پلانکی دا ولې چې دوی د الله د عبادت دپاره د الله د یووالي دپاره او د هغې دپاره خپل وطنونه هر څه یې پرېښودي. نو نن خلک راپاڅېدل د هغې عبادت یې شروع کړو، هغې د اوازونه شروع کړل، بلکې دغه خبره به بیا د دغه اولیاو هم وي، دغه خبره به بیا د دغه نیکانو خلک هم وي. الله د څو پورې چې موږ خو ستا عبادت کوو، موږ خو تا د ځان نږدې کوو، بلکې چې موږ نه دا خلک راغلی او زموږ نه یې غوښتنه کوله، زموږ ته یې اوازونه کول، الله ته په دوی نګهباني او تا ته د دې سره علم دی. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الله لسي عمل توفيق راكي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.